زنانه کپړې وینځي او هغه کپړې ګندوي نو هغه احساس کې په کپړو باندې پروزي دا کپړې ګنده کیږي که چاته کپړې ګندوي نو د هغه احساس کې د هغه نور ګنده او په کپړو باندې راغ نو دا کپړې او وینځي دا کپړې د سره ناپاک شي ښځې چې کله بیماری امکان وي نو هغه پښمنونه کوي چې زما بنن ورځ کې بیماری راځي خپل ماهواري او بیا را نشي نو دا روزه کیږي ګوره پښمنې پوره خپل ترتیب برابر ساتي زنانو له پکار دي که چېرته په آخره وخت کې د دې بیماری راغه نو که روزه دی نیولې وه بیماری راغه نو د دې د روزې چې څومره نیولې په دې به الله اجر وله ورکړي خو د دې روزې به دا بیا دوباره قضا راوړي که پیله نه یې روزه ونه نیوه او بیا په بیماری م رانغه نو دا ښځه الټه ګناهګارېږي د غاښ ویستلو سره روزې څه حکم دی غاښ چې وکاږي خیال به دا کې چې قطرې او هغه پیپ او اوبه مری کې تیرې نشي که د دې تیرېدو یره وي نو دې سره روژه ماتیږي او که تیرې نشوي نو بیا روژه نه ماتیږي د هونډۍ کاروبار بهر نه پیسې په دې رالیږل دا جایز دی قانونا جرم دی قانون دا لږه سختي کوي خو شرعن په دې کې یو څو وجوهات ما مخکې هم بیان کړي دي نو هغې کې جایز دی مونږ په بهر ملک یو د کباړ کار کوو اکثر خلک مونږ له څه شیزونه راوړي او راباندې خرڅوي او اداره نظر واخله مونږ له دا خپل کفیل راکړي دي او مونږ په دا کله کله شک هم راشي چې دا دی راپټ کړي دي ګوره چې کله ستا په شک راغو چې دا دی راپټ کړي دي نو د غلا شي چانه اخیستل نه دي پکار خو چې یقیني دی وي هغې دروغ او د هغې خپل کار دی بیا ته خیر دی اخیستی شي دی کې څه خبره نشته دی بعض خلک نیت چې تړي نو هغې لاسونه غوږ پورې نه اوچتوي لاسونه اوچتول د ائمو په نسبت باندې امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې بهتر دی غوږونو د لو پورې دي او که دلته پورې د موچت که بره د موچت که امام طاووس رحمه الله وایي چې سر نه بره کې دا شانتې نور ائمه هم دي خو لاسونه بهتر دا دی چې ټول پکې راځي د ولو پورې هم اوچت کړي نو بیا هم د هغې هغه لاسونه تکبیر وشو او تکبیر کې څه فرق نه راځي دا یو سنت عمل دی د 3 ورځو اعتکاف څه حکم دی 3 ورځې اعتکاف مسنون نه دی دا اعتکاف نفلی دی مسنون صرف 10 ورځې دی 3 ورځې نه بیا چې هر ټایم کې ناستې شي نو هغې کې څه خبره نشته جومات ته ننوځي د اعتکاف نیت وکړه نویت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد چې دا ته ووایې نو چې څومره پورې مسجد کې د اعتکاف اجر درته ملاویږي یو ملګری وایي چې یاره احمدیان قادیانیان دې سره تعلق ساتل تعلق دې سره نشي ساتلی عام غیر مسلمو سره ساتلی شي دې سره نشي ساتلی دویمه خبره د عام غیر مسلمو په شانتې کدی د دعوت په غیرو کې دی سره کېناستل پاسېدل هم نشي کدی سره سلام کلام دعا هم نشي کولی ځکه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نبوت دعوه کړې ده ټولو کې لوی مجرمین دا دي بارنیم غیر مسلم ځان ته غیر مسلم او خدا دومره رذیله طبقه ده چې دی صورت ظاهرا هر څه د مسلمان اختیار کړی دی خو باطن ټول د ګندګیو نه ډک دی قانون دا پاس شوی دی چې دا کافران دي او د دې باره کې دا قانون د دې ځان له چرته عبادتګاه مسجد په شکل کې نشي جوړولی که چرته جوړی نو دام قانونا جرم دی په دې کې مجرمین کیږي که دی خلاف شریعت کار وکړي یا ګستاخي وکړي دی وجلی شي که د شریعت خلاف کار وکړي نو عام سړي نه دي پکار چې دی ووجني ځکه د دې خپل تنظیمونه شته الحمدلله زمون ختم نبوت والا ټول ښه ښکلې کارونه کوي نو هغې ته حواله کول پکار دي هغې به پې کیس وکړي که معمولي دی پکې څوکته یا د ته ریکارډنګ وکړو یا هغې په دې خبره باندې قایله شو نو ختم نبوت والا ته حواله کړي نو هغې بیا ماشاءالله زمونږ په دې عدالتونو کې ډېر شی وکلا لګیا دي هر یو مسلمان وکیل ختم نبوت دپاره خدمت کوي نو هغې لګیا دي بیا د دې هغه مرګه پورې دي رسوي نو عام سړی کار یو سړی وجني نو بیا به دې کې لږ معاشره کې بګاړ راشي نو عام سړي ته اجازت نشته قانون ته حواله کوي که قانون سزا ورنه که ستا ذمه بری شوه بیا الله پوه شو هغې پوه شه الله دې موږ له په دې عمل توفیق راکړي